بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو 13 ورځو کې د اقوام متحده چې کومه ذیلی اداره ده UNDP چې ورته وایي د هغې یو رپورټ راغلی دی او UNDP چونکې د ټول ملک چې کوم ممبران دي د اقوام متحده د هغې د انساني ترقۍ په بنیاد باندې هغوی کار کوي، د هغې دپاره مواقع هم را پیدا کوي، د هغې دپاره مشورې هم ورکوي او د هغې جایزه هم وخت په وخت باندې اخلي. دغه رپورټ کې هغوی د پاکستان د 4 واړو صوبو جایزه اخیستې ده او دا ویلي دي چې په انساني ترقۍ کې دا وخت د پنجاب صوبه هغه په ټاپ باندې ده، بیا په سند چې کوم صوبه ده بیا هغه ده او بیا خیبر پښتونخوا یې پکې په 3 نمبر باندې ښودلې ده. خو د دې سره سره هغې چې بیا د اضلاعو د ضلعو بریک اپ ورکړی دی نو په هغې بنیاد سره بیا ویل کېږي چې جنوبي پنجاب چېرته چې د پنجاب یو پسمانده علاقه ویل کېږي، خیبر پښتونخوا په انساني ترقۍ کې د هغې نه هم وروستو ده. بل طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت او د تحریک انصاف مشرانو دغه رپورټ مسترد کړی دی او هغوی دا وایي چې دا یو زوړ رپورټ دی. د هغې سره سره هغوی دا هم وایي چې په دغه رپورټ کې انصاف نه دی شوی بلکې دغه کې هغه حقایق هغه چې دی نو نظر انداز کړي شوي دي. دغه رپورټ باندې به خبرې کوو، د خیبر پښتونخوا د ترقۍ په عمل باندې به هم خبرې کوو. موږ سره په سټوډیو کې ناست دي د تحریک انصاف رهنما د وزیر اعلی صلاحکار د پېښور نه د صوبایي اسمبلی ممبر حاجي فضل الهي خان موږ سره دی. حاجي صاحب تاسو ته هرکلی. مننه آباد. بل میلمه موږ سره د عوامي نشل پارټۍ مرکزي فاینانس سیکرټري نوموړی سیاسي رهنما او د پېښور ښار سره تعلق لرونکي ارباب محمد طاهر صاحب دی. ارباب صاحب تاسو ته هم هرکلی. د دغه صورتحال جایزې اخیستو دپاره او د تجزیې دپاره به د نوموړی صحافي اسماعیل خان صاحب څوک چې د ډان ورځپاڼې د انګریزۍ ورځپاڼې د هغې ریزیډنټ ایډیټر هم دی، نوموړی صحافي او تجزیه کار دی. هغوی به موږ سره د ټلیفون د لارې لږې شیبې دپاره پروګرام کې شریکیږي. خو ټولو نه اول راځم حاجي فضل الهي صاحب ته. حاجي صاحب کوم رپورټ چې راغلی دی که چېرې د مختلف قسم ادارې هغه رپورټونه جوړوي، هغې سروې کوي او څه NGOs په ذریعه باندې کیږي، خو د اقوام متحده دغه اداره چې دا یا د اقوام متحده غونته کې ادارې د هغې رپورټ مسترد کول او یعنې دا دومره اسانه خبره نه ده او هغې چې کومه جایزه اخیستلې ده هغې په هغې باندې کلک ولاړ دي. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. کاشف هم داسې ده چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې UNDP دا یو NGO ده. UNDP NGO نه ده جي، دا زه تاسو ته وایم اداره ده جي، اداره ده خو NGO ټایم ده. دا راشي دلته کې میټینګونه کال کې په پیسې کې په مختلف سیشن کې زه ما خپله اټینډ کړي دي. دوی چې کوم رپورټ ورکړی دی بنیادي خبره دا ده جی چې هغه د 2005 نه واله تر 2015 پورې دوی ورکړی دی. جی دې کې 2005 نه 2015 پورې او دوی چې کوم رپورټ یې کړی دی په دې کې 2005 کې حکومت چې کوم و نو هغه څه د MMA حکومت متحده ملي ګباګا دواله چې MMA ورته وایي هغه حکومت او بیا زموږ ورور چې ناست دی NP حکومت او بیا پکې دغه زموږ یو کال یې دی. تاسو ګڼئ چې د خیبر پښتونخوا چې وروسته ده نو په دې کې د MMA او د NP ملاس دی. ګورې جي دا رپورټ د دی دی، دا زموږ نه دی، موږ به ثابته کړو. دا رپورټ د 2017 دی، دا 2005 نه 2015 پورې دی جي. تاسو دې ریکارډ روباسئ، دا رپورټ دی. او زه چې تاسو دا عرض وکړم جي چې دا څومره فنډونه ضایع کوي دا خلک او تاسو اقوام متحده جی اقوام متحده خو موږ دومره ریسپیکټ او دومره عزت ولا ورکو چې زما خیال دی چې خپل دین نه هیري او اقوام متحده زموږ په د لیډرانو د صاحبانو په ژبه باندې هر ټایمي. خو که کله وګورم چې فلسطین کې په جمع په جماعت کې جمع ولاړي او هغې باندې چې کوم دی نو دغه کوي دا فایرنګ کېږي او هغه کېږي اقوام متحده دلته ختم شي. اقوام متحده چې کوم دی په کشمیر کې ظلم کېږي نو دغه هلته ختمه شي. اقوام متحده چې کوم دی په ټوله دنیا کې مسلمانان تباه و برباد که او دی خاموش دي او زموږ لیډران هم خاموش دي
او زه دا حیران یم چې دا دومره غټې صحنې راځي واقعیات راځي په هغې باندې دا خاموش دي او د صوبې ضلع دا پوتې شي او دا پوتې دا اصل کې دا یو انتشار یا یو هغه پیلاولو لپاره دا یو رپورټ ورکړی دی اقوام متحده انتشار بالکل جی د پاکستان کې هغې وجه دا ده چې زه دا ویم چې زما مسلمان قتلیږي د هغې فکر ورسره نشته او راپاسي دلته نن پاکستان کې اوس بیا 2018 الیکشن روان دی هر یو پارټي به راپاسي او په خپل یو مشن باندې په یو منشور باندې به ووټ اخلي نن چې دوی دا خبره کوي چې جی MMA ګورنمنټ هغه هم چې دی په دې راپورټ کې راغلو NP هم رالو PTI هم رالو PMLN رالو بل نو دوی څه وایي چې چېرته کې د خپلې خوښې چېرته کوم حکومت به دوی موږ باندې رامسلط کړي نه پاکستاني عوام چې دی هغه دومره سیاسي طور باندې باشعوره شو چې اوس هېڅ قسمه دوی سره لاره نشته چې په پاکستان کې مداخلت څوک وکړي او انشاءالله پاکستان ورځ تر ورځه مضبوطیږي په دې کې به بالکل کار کېږي کومه پورې چې راځو رپورټ ته نو دا د 2005 نه تر 15 پورې دی زموږ چې کومه کارکردګي ده نو هغه ستاسو په وساطت سره هر یو هغه اداره هر یو هغه NGO هر یو هغه اقوام متحده چې کوم UNDP دی یاسو هغه چیلنج کوم چې په هر یو لیول باندې ما څه کار کړی دی هغه به د لاس رانیسم او یو بالکل وړاندې ځو ځکه چې د انساني ترقۍ په بنیاد باندې دا راپورټ جوړ شوی دی او دلته کې زموږ د خلکو حالت څومره بدل شوی دی خو ارباب صاحب اجي صاحب خو خبره نیغ په نیغه راوسته چې دی کې MMM ذمواره ده عوامي نیشنل پارټي حکومت هم او د 2015 پورې د حاجي صاحب دعوه چې ده نو هغه بیا دا و چې د NP خو صرف تحریک انصاف خو 2 کاله حکومت کارکردګي او د NP پکې 15 کاله کارکردګي راځي یعنې دا صوبه چې پسمانده ده نو په دې کې عوامي نیشنل پارټي هم ذمواره ده او تاسو دغه ذمواري قبلوئ ډېره مهرباني کاشف خان د راغوستو زما ورور چې څنګه خبره وکړه زما خیال دی چې په داسې فورم باندې هغه خبره وکړه چې د یونایټډ نیشن تنظیم هم هغه یو متنازع تنظیم وګرځولو او غالبا دوی د هغوی د چارټر نه به یا خبر نه یا به سټډي کړی نه وي چې دوی د هغه تنظیم هغه حیثیت هم متنازع کو جی زه دا وایم زه په خپله خبره باندې جي ولاړم یم زه دا وایم جي چې زموږ بدقسمتي دا ده چې 15 کاله PTI زموږ د صوبې حکمرانه پارټي پاتې شوه او هر هغه رپورټ چې هغه د دې خلاف راغلی دی دی هغه که یونایټډ نیشن کړی دی که هغه NGO کړی دی که هغه دلته کې زمونږ پیلډیټ کړی دی که نورو ارګنایزیشنز کړي دي چې د دوی په حق کې دي هغه خو دوی تسلیم کړي خو چې د دوی په مخالفت کې دي هغه دوی ریجیکټ کړي دي زه به دا وایم چې 15 کاله کې دوی په خپله دوی خپله تجزیه په خپله ولې نه کوي چې 15 کاله دوی په دې صوبه کې په دې ملک کې صرف درنې ورکړي دي او که د صوبې د عوامو خدمت یې کړی دی دوی دا په خپله تسلیموي چې مونږ کار نه دی کړی مونږ قانون سازي کړې ده نو مونږ هم چیلنج کوو چې دوی کومه قانون سازي کړې ده هغه قانون سازي دي دوی مونږ ته وښایي هغه هم نه ده کړې او په خپله دوی دا وایي چې نن زمونږ د سکولونو دا حالت دی چې 18 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي تیر کال د زمونږ د ایجوکیشن چې کوم ریزلټ راغلی دی د سرکاري سکولونو نو په پوره ضلع کې په 10 کې یو هلک نه دی پاس شوی دا د دوی د ایجوکیشن دغه دی د هیلث سهولتونه هغه تاسو ته وړاندې پراته دي چې دوی د بار ملک نه خلک راوسته د خپل زمونږ ډاکټرانو بېروزګاره کړو د بار نه خلک راوسته چاته 20 لکه او چاته 10 لکه روپۍ تنخواګانې ورکوي په انټرنیټ باندې صرف انسټرکشن ورکوي اسپتال ته لاړ شي بیا به جي پته ولګي دوی خو صرف د 90 ډیز او د 100 ډیز پلین ورکي خو په عمل کې چې کله دوی 15 کاله تیر کړي دوی به اوس عوامو له ځي عوامو ته مخامخ کېږي هغه اصلي پیمانه ده عوام به د دې هر څه 2 میاشتې بعد د دې ریزلټ په مخې ته راشي که دوی دا ووایي چې صرف د میډیا په ذریعه یا د یو خپل یو ارګنایز کمپین په ذریعه ځکه چې کوم وسایل دی سری دي نو نه پوهېږم هغه په پاکستان کې څه په بهر دنیا کې هم چا سره نه وي صرف دروغ عوامو ته خیل دا د مسئلې حل نه دی پکار ده چې ریالیټیز دی حقیقتونه دی تسلیم کړي چې زموږ د صوبې سره څه کړي دي دوی د مرکز نه 1 روپۍ د صوبې ته نه راوړی نو دوی به ډیولپمنټ څه کړی دوی د خپله صوبه 300 ارب روپونه زیاته قرضداره کړې ده
دی د بي آر ټي چې کومه جوړوله د 43 ارب روپونه دی د 90 ارب روپونه زیات د دې کاسټو لګولو د دې پی سی 1 دی نو تیاره کړي د دې ټینډر دی نو کړي دا ټول خو داسې کیسونه د پی سی 1 او ټینډر نه بغیر دومره غټه منصوبه باندې کار شروع کېدی شي دی په خله کې دی شي دا چې تاسو ته مخامخ د ارباب سکندر فلای اوور دی دی چې کله دا بي آر ټي جوړول دی ته دا پته نه و چې په دې باندې به موږ د بي آر ټي څنګه ځي دې ته د مخامخ دې سره ایډجسټنټ دویم فلای اوور شروع دی دا د دې نه بعد شروع شو د دې دا کاسټ د 43 نه تر 72 پورې لاړو اوس مو اوریدلی دا 90 ارب ته لاړو نورم سیوا شو د دې وجه دا و چې د دې مخکې د دې پراپر پلانینګ نه وکړي او دلته د صوبې چې دلته د تعلیم ضرورت دی دلته د صحت ضرورت دی دلته د بیروزګارۍ ضرورت دی دلته د ګرانۍ دلته کې چې کوم صورتحال دی خلک د جون پورې تنګ دي د بي آر ټي ضرورت زموږ پریارټي نه وه بي آر ټي په کار ده په دې باندې خبره کو جی اجي صاحب کوم رپورټ یو طرف ته کو که رپورټ یو طرف ته کو نو په 13-15 کاله کې بس 15 کاله پوره کېږي تحریک انصاف په دې کې د اولس یا زموږ د خیبر پښتونخوا د اوسیدونکو د شهریانو په ژوند کې څه فرق راغلی زه به دا وایم چې دا رپورټ د ستاسو ورته سره د خپل ورور نه تپوس کوم چې آیا تاسو ورسره هګري که نه تاسو یې منئ دا تپوس هم پکار دی ارباب صاحب تپوس ارباب صاحب بالکل جی یو یونایټډ نیشن د یو ان ډي پی یو انټرنیشنل دا تپوس چې عوام هم خبر شي چې دوی مني کنه هغه خپل رپورټ ورکړی دی پکار دی په فیکټس باندې خبرو کې صرف دا باندې نه کاشف بھائی زه د رور نه دا تپوس کول غواړم چې تاسو اګری دي سره دا رپورټ ټیک دی د یو ان ډي پی ټیک دی بالکل مني ټیک دی جی نه چې وای کنه بالکل موږ دا وایو پکار دا چې دوی مستند کوي دوی وایي چې موږ دا کار کړی دی په ګراوند دی یو خی ستاسو ته سرونه دا تاسو کوم چې عوام ته دا پته لګي چې د عوامي نشماټه مشران دا مني چې او دا رپورټ ټیک دی مونږ دا وایو چې دوی په دې صوبه کې ټک کار نه کړی ځکه دا رپورټ راغلی سوال دا نه دی جی زما سوال دا دی چې تاسو دا کم رپورټ چې دی دا تاسو مني چې دا ټیک دی بالکل مونږ منو چې یونایټډ نیشن یو رپورټ ورکړی د دې لپاره خو ټیک دی متحده ملي بګه چې دی هغه مني او هغه مني ولې نه چې ټیک دی کار خو تر اوسه چانه دی کړی کار نه دی کړی دا مطلب ټیک دی کنه دوړې مني زینه منم ځکه نه منم زه درته دا وایم زما ورور چې هسپتال حالت ته لاړ شي هسپتال ستا کې ټی دی هغې ته به لاړ شو چې کم ټایم تاسو یې زه چیلنج کوم چې کله نه زموږ حکومت راغلی دی په هغې دور کې د کیجوالټي نه واخله تر واډه پورې میډیسن شته دی زه ذمهدارۍ سره دا خبره کوم د هغې نه علاوه مونږ تقریبا 52,000 ټیچر مونږ برتي که آیا تاسو څونه برتي کړی وه په خپل حکومت کې متحده ملي بګت څومره برتي کړې وه په خپل حکومت کې او په کومه طریقه تاسو برتي کړې ده او په کومه طریقه ما برتي کړې ده ما په ان ټي اس باندې څه کړي دي ما هغه بچې برتي کړی دی چې د چا حق جوړیږي چې چا ماسټر کړی دی چا ایم ایډ کړی دی چا بی ایډ کړی دی بیا مې مولا یو کټګوري جوړه کړې ده چې بیا په میټرک کې چا ښه نمبر یې اخیستی دي په اف اے کې چا ښه نمبر یې اخیستی دي په بی اے کې چا ښه نمبر یې اخیستی دي ما په هغې باندې برتي کړې ده تاسو میټرک فیل استادان برتي کړي دي ان پی میټرک فیل به ٹھیک شو یا میټرک فیل تاسو ول دا کتلم نه چې میرټ شته کنه اوس هم برتي دي کنه زه درته دا ټول ریکارډ ودی په وخت کې میټرک او اف ای اوس باندې استادان برتي شوی دي جی نه دا میټرک فیل چې برتي شوی دا اوس هم کار کوي دا ډرایو والا استادانو ګره پی ټی والو ګره غي د سره میټرک هم نه دی کړي ریکارډ رو باسي نه نو دا اوس هم موجود دي کنه موجود دي غي د خیر پنشن ته تیار دا خلاف کاروایی ول نه کوي جی تاسو په کار نه دا خلاف کاروایی مونږ خدا شته چې کوم هغه برابر کو کنه چې کوم مونږ وکړه او دا مونږ تقسیم ک دا په ټوله صوبه کې او بیا مونږ د دې یوازې دا نه چې مونږ برتی وکړه بیا په دې باندې مونږ مانیټرینګ سیستم راوستو او نن هم د الله په فضل سره د غره په سر کې تاسو وګورئ لا کالو کې چرته کې تاسو نمائنده وي په هزاره کې وي په ملکند کې وي په در کې وي په کمراټ کې وګورئ او ورته وایي حلفیه نه وایه چې ته ستا دلته په دې روژه کې هم چې کوم دی نو ټیچرز میل او فیمیل چې دی هغه ډیوټۍ ته راځي که نه راځي ګورئ جی په عوامو باندې یا په خپل پبلک باندې انویسټمنټ کول دا موږ ویلي او دا هم کړی دی جی د ایجوکیشن خبر داسې شوه د هیلث خبره شوه نن تاسو ګورئ زما په کلي کې چې کوم بي ایچ یو ده روژه ده په هغه کسه چې هغه فل ده د میډیسن نه زه په 2012 کې بیمار شوم د 2012 کې زما د رور حکومت کجولټۍ ته رالمه حلفین ویمه ما ځان له د 50 روپو سرنج بهر نه اوس به درته رور میلاو کړم قسمیه به درته وایي چې د 50 روپو سرنج چې دی الارش کجولټي د ټول نه ټاپ کجولټي
الارج کنجویلټي کې ما د 50 روپو سرنج چې کم دی نو هغه په پیسو باندې ځان لروړو او ما ته تکلیف هغه مې وکړ. یو وړه شانت دمکو وجې صاحب ډیټیل سره په دې باندې خبرې کوو. یقینا چې د هسپتالونو حالت آیا واقعي بدل شوی دی او د سکولونو حالت آیا واقعي هغې کې بهتري راغلی ده او ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخليږي او که نه. او بیا د دې سره سره حاجي صاحب وایي چې یاره میټرک فیل کسان هغه استادان برتي شوي دي د NP په حکومت کې. ارباب صاحب ناست دی هغې سره به هم خبرې کوو. کوشش کوو چې اسماعیل خان صاحب والو او هغې سره لږ د هغې تجزیه واخلو په دغه رپورټ باندې. خو وخت د دمې شوی دی دمه کوو بیرته راځو تاسو موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو او بریک باندې د تلو نه وړاندې حاجي فضل الهي صاحب د تحریک انصاف رهنما د هغې یو دعوه خو دا وه چې د هسپتالونو حالت ډېر ښه شوی دی تر بیچیو پورې د دوایانو نه ډک پراته دي. او د دې سره سره ارباب صاحب حاجي صاحب وایي چې عوامي نیشنل پارټۍ میټرک فیل استادان برتي کړي دي. کاشف خان زه خو دا سوال کوم چې دوی 15 کاله په حکومت کې تیر که آیا د یو استاز وایستو چې دا میټرک فیل برتي شو د دوی په وخت کې مخکې ورځ میډیا ریپورټ کړي چې د یو ډاکټر میټرک فیل اغوستی وی حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې. زمونږ په وخت کې چې زه دا چیلنج ورکوم چې کوم افسران زمونږ په وخت کې وجه د دوی په وخت کې اوس ریټایرډ شو زمونږ په وخت کې جی هغه د هغې کرایټیریا چې کومه وه نو هغه د هغې ټول اکیډمیک وه د هغې میرټ لیسټ به په سکول کې ولګېدو چې د دې لږ اکیډمیک ریکارډ دا دی دی په فرسټ دی په سیکنډ دی په تھرډ دی تر اخره پورې به لګېدلې وه زما په کلي کې لګېدلې په هغې کې د ټیسټ او د دې مارکس نه وی د NTS باندې خو جنن 1500 سوالونه راوچتېږي دوی چې څومره په ایجوکیشن او په هلته کې کوم کسان اغوښتي دي دا خو جودرږي چې راتلونکي حکومت راشي چې دا دوی کوم دلته احتساب ته تالا چولې دا کولو شي چې په 18 او په 19 کې دوی ډایرکټ اغوښتي دي دا ټولې ادارې چې کوم دي دوی بای پاس کړي دي دا ټولې خبرې به مخې ته راشي. دا خو حاجي صاحب ساده سړی دی. جی اسماعیل صاحب موږ سره پلان راغلی دی زموږ نوموړی صحافي او د ډان انګریزي ورځپاڼې د هغې ریزیډنټ ایډیټر. السلام علیکم اسماعیل صاحب. اسماعیل صاحب آواز راځي؟ زما په خیال اسماعیل صاحب ته زمونږ اواز نه وررسي. کوشش کوو چې د هغې سره رابطه زمونږ بحال شي. خو حاجي صاحب پرون یو رپورټ راغلی تاسو د برتیانو خبره وکړه نو پرون جی اسماعیل صاحب آواز راځي تاسو ته؟ بالکل مالا راځي. جی اسماعیل صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم او دا کوم رپورټ چې د UNDP راغلی د تحریک انصاف دغه رپورټ مسترد کوي آیا د اقوام متحده دغه ذیلي ادارې د دغه رپورټ مسترد کول او یا دې حوالې سره چې کومې خبرې کېږي چې دا مناسب نه دي موږ دا توقع ساتلی شو د UNDP نه چې د هغې رپورټ هغه به په انصاف باندې نه وي او هغې کې به هغه تقاضې نه وي پوره شوي؟ د UNDP ریپورټ چې کوم دی دا خو تاسو ته ښه پته ده د هغې خو چې سیاسي جماعت سره تعلق ای نه جی هغې د ټول پاکستان هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې کوم دی د هغې خپل دغه کې ریپورټ تیاری د څلورو اړو صوبو د آزاد کشمیر هم پکې شامل دی پاټا هم پکې شامل ده نو هغې کې سیاسي څه غرض نه پکې نه پکې سیاسي څه د هغې خو د هغې دغه دا د ریسپانسبیلټي دا ده چې هغې به دا کار کوي او دا پړومبي ځل نه دی نه مخکې هم داسې ریپورټونه راغلي دي د تحریک انصاف خپل یو نظر دی او هغې دې حده پورې زه وایم چې ټیک به چې هغې وایي چې دې کې د تحریک انصاف د 15 کال حکومت کې 18 میاشتې چې کوم دي نو هغه د دې ریپورټ دغه دی دا ریپورټ پوره 15 کالو نه دی نو دې حده پورې خو ټیک ده. اوس دغه د دې نه پس به بیا چې کله د UNDP بل ریپورټ راځي نو هغې کې بیا به دا چې کوم میعاد پاتې دی هغې کې بیا دام پکې دغه شي کور اسماعیل صاحب لږ ستاسو رهنمایي غواړم چې کوم رپورټ UNDP تیاری په هغې کې د انساني ترقي دا مد نظر ساتي کم څیزونه او کمې شعبې دي چې هغه موږ لینک کولی شو د انساني ترقۍ سره یا د انساني ترقۍ پیرامیټرز به صحیح
ګوره هغې کې خو مختلف دي که تاسو هغه رپورټ ولولئ که نه په هغې کې ډېر څیزونه دي په هغې کې روزګار دی په هغې کې صحت دی په هغې کې تعلیم دی ډېرې دغه په هغې کې شامل دي چې د هیومن ډیولپمنټ چې کوم دی نو د انساني د ترقۍ دپاره چې څه لوازمات پکار دي یا څه څیزونه پکار دي چې هغه د هغې په وجه باندې د انسان ژوند ښه کېږي انساني ژوند ښه کېږي د هغې لیوینګ سټینډرډ ښه کېږي هغه ټولې خبرې په دې کې شاملې دي. نو یو خبره دغه دا زه یو خبر وکړم چې د پنجاب او د خیبر پختونخوا موازنه هغه رنګې پکار زما خیال دی هم دغه غوندې په دې کې یو شی ذهن کې اچول پکار دي هغې سره ریسورسز زموږ نه ډېر زیات دي زموږ صوبې سره ریسورسز ډېر زیات کم دي خو حکومتونو دا کار دا دی چې هغه پالیسۍ داسې جوړې کړي چې په خپل د څومره ریسورسز وي څومره وسایل دي خپلې پالیسۍ د هغې مطابق جوړې کړي چې د هغې په وجه باندې انساني ژوند چې کوم دی هغه ښه شي د روزګار مواقع پیدا شي تعلیم صحت د سکلو اوبو دغه رنګې نور ډېر داسې خبرې دي چې هغه دې سره تړلې دي هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې د هغې په وجه باندې په هغې کې پرمختګ وشي. نو دا رپورټ پارشلی هم پی ټی آی خدا و چې پارشلی خو منی چې دا جزوی هدا پورې ټیک ته در هغه وخت پورې چې دی چې د کې صرف زموږ د 15 کالو تقریبا اته پدې کې کور شوی دي خو زه دا وایم چې اتلس میاشتې کې خو پکاردار چې پالیسی دی ان پلیس کړي او دا غي پوجا باندې بیا راتونکو وختونو کې هغه بدلون یا کوم ترقی ښکاری چې ترقی راښکاری شي او دا خبر په مخه لاړ شي. اسماعیل صاحب موږ څه ویلی شو دغه چې څنګه تاسو وی چې د موجوده حکومت خو 13 میاشتې د 13 حکومتونو یقینا چې دا یو تسلسل د 13 حکومتونو په دې کې څومره ذمہوار دي ټول پکې ذمہوار دي. دا خبره زما خیال ډېر زیاته بې انصافي چې موږ صرف د دې الزام په طریق انصاف باندې ولګو ځکه چې د انساني دغه چې کم دی ترقی دا نه په یو ورځ کې کېږي نه په شپه کې کېږي نه په کال کې کېږي دې دپاره خو یو پالیسي پکاري چې د هغې په بنیاد باندې بیا خپل وسایل استعمالی او د هغه رنګې حالات او هغه رنګې راپیدا کړي مواقع چې د هغې په وجه باندې د خلکو ژوند ښه شي. نو په دې کې صرف دغه نه دی شامل تحریک انصاف د دې نه مخکیني حکومتونه هم شامل دي د هغې پالیسۍ که تاسو وګورئ زموږ په صوبه کې دننه هم دغه نه دی لکه یو خو اوورال د پاکستان په کانټکسټ کې خو زه صوبه چې په کم ځای د هغه رنګې په خپل ځای باندې وي صوبې کې دننه هم چې کم د اضلاعو ترمنځ کومه ډسپیرټي ده د یو ضلعې او د بلې ضلعې هغه دومره زیاته ده هغه دومره زیاته خوفناکه ده چې د هغې دپاره هېڅ جواز نشي کېدی. نو هغه دغه حکومت دی که د هغې نه مخکې حکومت دی که د هغې نه ورپسې شاته تاسو لاړ شئ د MMA حکومت ټولو د بدقسمتۍ نه دغه چې کومه ډسپیرټي وه د عدم توازن چې د مختلف د هغې بالکل هغې دې ته توجه نه ده کړې نه دلته کې لانګ ټرم سوچ کړی دی چې زموږ د خلکو ژوند به څنګه ښه کېږي کم داسې پالیسۍ روړل غواړي چې دلته کې روزګار پیدا شي. نو دې کې ډېر زیات په د پالیسو د تېر شوو حکومتونو مو د دې حکومت هم په دې کې دی. زه لکه تاسو وګورئ دلته کې 2 ادارې غټې مثلا د تحریک انصاف خبرو کنه یو دلته دی KP ازمک اکنامک زون ډیولپمنټ دغه جوړ کړو هغې څه حالات جوړ شو هغې باندې اوس نایب انکوایري روانه ده د هغې یو CEO چې کوم دی نو هغه پنجاب کې د نایب د انکوایري لاندې و ارسټ وارنټ وته نو هغې نه پس بیا دلته کې هغه استعفا ورکړله چیرمین چې کوم دی هغه انویسټر دغه وګورئ تاسو د بورډ اف انویسټمنټ چې دی راوستو BOI جوړ کړو دی په هغه کې هغه همدغه رنګ ډسفنکشنل د هغې چیرمین لاړو استعفا ورکړله د هغې نه پس تر اوسه پورې دا ونشو لکه دا هغه څیزونو چې د کم د دې په خیال کې دغه دا و چې دی به د انویسټمنټ خیبر پختونخوا ته وروړو دلته به کارخانې لګېدې دلته کې به د هغې په وجه باندې روزګار سیوا کېدو دلته کې به د انرژي دغه چې کوم نو هغه دغه دی چې موږ به دومره زیات دغه کوو چې پاکستان کې 15 کاله پس به خیبر پختونخوا پاکستان ته بجلی ورکوي دلته کې 15 کالو کې په هغې کې د بدقسمتۍ نه څه پرمختګ نه دی شوی. دغه رنګې نور چې کوم سیکټرز دي هلته کې هم چې کوم ډېر کرټیکل رول ادا کوي په هیومن ډیولپمنټ کې هغې کې دلته هغه پاتې راغلي دي.
اسماعیل صاحب د یو تجزیهکار په حیث باندې ذمہ دار صرف تحریک انصاف حکومت نه دی، دا پخوانی حکومتونه هم د دې ذمہ دار دي. جی اسماعیل صاحب د یو تجزیهکار په حیث باندې تاسو د MMA خبره وکړه، د NP د درې حکومتونو تجزیه چې تاسو کوئ، نو ګورننس په دې حکومت کې د نورو په نسبت باندې تاسو ته څنګه ښکاري؟ خپل خیال دا دی چې ګورننس امپروومنټ راغلی، دې شک نشته دی. د نور حکومتونو ګورننس او د په کې ګورننس کې ډیر زیات فرق راغلی. پولیټیکل انټرفیرنس زدانم چې ختم شوی دی، خو پولیټیکل انټرفیرنس ډیر حد پورې د مخکینی حکومتونو نه کم شوی دی. جی دا یو په خپل ځای باندې ده، خو هغه ګورننس ال دغه کیږي چې ته چې کوم پالیسي جوړه چې هغه انسټیټیوشنلایز شي. نو د پولیس په دغه کې خو دا کار کړی دی چې هغې له یو پروټیکشن ورکړی دی، دغه کړی دی. د هغې یو سایډ افیکټ هم دا دی چې کم از کم هغه پبلک اوورسایټ اکاونټیبلټي والا سیسټم په هغې کې انکارپوریټ نه شو. خو دا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د ګورننس پوینټ اف ویو نه که نټ شل کوو نو د مخکې نه ډېر زیات خو دا نور هم ښه کېدی شو. جی اسماعیل صاحب یو بله مسله موږ ته ښکاري، یا خو د افسرانو سره د دې حکومت ته سمون نه راځي، افسران بدلیږي را بدلیږي، یا د ډیرو افسرانو لکه تاسو د بورډ اف انویسټمنټ خبره وکړه، د اکنامک زون خبره مو وکړه، د احتساب کمیشن خبره مو وکړه، بل طرف ته که موږ پیډو ته وګورو هغه خلکو خلاف یا کیسونه راځي او یا هغې استعفاګانې ورکوي، بلکې تر BRT پورې. د دې وجوهات څه دي؟ دا ده که نه ما تاسو ته وویلې چې دې کې غټ پرابلم دا دی چې تحریک انصاف کې د عمران خان صاحب چې کومه خپله پالیسي ده هغې کې او دلته کې د صوبایي حکومت د وزیر اعلی صاحب خپل یو دغه هلته کې چې کومه پالیسي د بر نه راتله هغه به دا وه چې نو پولیټیکل انټرفیرنس، هېڅ سیاسي مداخلت به نه. خو پرویز خټک صاحب چې کوم دی وزیر اعلی هغه غوښته چې چونکه زه چیف ایگزیکټیو یم د صوبې، ما سره قانوني اختیار دی چې زه مداخلت هم وکړم، زه چې څه غواړم هغه رنګ وشي. نو بیوروکراسي په دوه کې تقسیم وه، هغې په دې نه پوهېدل چې کومه پالیسي ده هغه وګوري او که قانوني شکل ته ګوري د وزیر اعلی ومني. نو په هغې کې به اکثر کانفلیکټ رالو، دوی به ورته نه کول، هلته کې به هغه غوښته چې دغه مرضي وچلېږي، د هغې په وجه باندې به کانفلیکټ راله، افسرانو به بس یا استعفا ورکړه یا به هغې لرې شول. جی ډیره مننه کوو اسماعیل خان صاحب، نوموړی صحافي او تجزیهکار، موږ ته خپله تجزیه راکوله او زموږ یې هم کوله. ډیره مننه کوو اسماعیل خان صاحب تاسو. ارباب صاحب خبرې تاسو د اسماعیل صاحب واورېدو. اسماعیل صاحب وایي چې دلته کم صورتحال دی، که هغه د انساني ترقۍ په بنیاد باندې دی، که هغه د گورننس په حوالې سره دی، یو حکومت ذموار نه دی، تیر حکومتونه هم ذموار دي. بالکل چې زه دا منم، خو لږ د تجزیې سره بیا دا انصاف هم پکار دی چې کله ANP دلته کې په حکومت کې راله، نو دلته جی په طالبانو په ډیرو ضلعو کې هغوی ټیکه ورکړی و، هلته کې په سرکاري عمارتونو باندې، په تاڼو باندې، په دفترونو باندې هغوی خپلې جنډې لګولې وې. ANP هغه فیس کړې وه. که مونږ 15 کاله هغه ټیرریزم نه وی فیس کړی، نو نن به دلته کې PTI داسې ګورنمنټ نه کولو چې نن دلته کې د ټیرریزم کم صورتحال دی او بیا دلته ضرب عذاب کم شروع شو، بیا رد فساد چې کم شروع شو، د هغې په نتیجه کې چې دلته کې د دهشتګردۍ کومه خاتمه وشوه، نو نن دلته ځکه PTI داسې سموث ګورنمنټ کوي. مونږ خو داسې ګورنمنټ کړی چې زمونږ چې د پارټۍ سینیر منسټر په هغې کې شهید شو، زمونږ د پارټۍ پارلیمنټیرینز په هغې کې شهیدان شو، 1500 زمونږ د پارټۍ کارکنان او عہدیداران په هغې کې شهیدان شو. نو هغه زمونږ ټینور او دا ټینور کمپیر کول چې دا به سراسر زیاتې وي، ځکه چې په هغه وخت کې د دهشتګردۍ کوم صورتحال و، نو داسې و چې زمونږ گورنر صاحب په کلونو هغه فاټه ته نه تلو، ځکه چې په فاټه صورتحال کم او فاټه تقریبا ټوله پښتونخوا سره د باجوړ نه رونیسي تر وزیرستانه پښتونخوا سره لګېدلې وه. نو هلته کې خو عملي طور د طالبانو حکومت و. یعنې تاسو دا ګڼئ چې د NP دور کې دهشتګردي په زور وه او NP ته موقع نه ده میلاو شوې. په دې باندې وړاندې هم خبرې کوو او د حاجي صاحب رایې به په دې مخلوطه کې چې اسماعیل صاحب وایي چې یاره د صحت، د تعلیم او بیا د هغې سره سره خلکو ته صفا اوبه ورکول، دا منصوبو باندې چې کار وشي، دا د انساني ترقۍ کې ډېر بنیادي کردار ادا کوي. موجوده حکومت په دې کې څه کړي دي، په دې باندې وړاندې خبرې کوو. خو وخت یو ځل بیا دمې شوی دی، دمه کوو، بیرته راځو. تاسو موږ سره اوسئ.
ویلکم بیک ویورز. خبرې اترې مونږ وړاندې کولې د ارباب صاحب سره مو. د ارباب صاحب وایي چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کې دهشتګردي ډېره په زور وه او دا د عوامي نیشنل پارټۍ د حکومت یا د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکنانو قربانۍ دي. اجي صاحب چې نن وایي تحریک انصاف دلته حکومت کوي او دلته کې فیصلې کوي او دلته د ترقۍ عمل کوي. ان پي نه وه پرېښودی شوې. یوه د دې سره سره اسماعیل صاحب یو ډېره اهمه خبره وکړه د صفا اوبو. اجي صاحب که نن موږ د پېښور ښار د اوبو تجزیه کو او 13 ورځو کې چیف جسټس صاحب کړی مو په 15 کې 12 نمونې دا خرابې راغلي. بالکل جی ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې د پېښور ښار چې کوم دی نو زما په خیال سره په دې باندې څومره حکومتونه تیر شوي دي. ما د 1982 پایپ لاین چینج کړی دی. د 1982 هغې کې به دا خلکو کتل چې دا په ډرین سره مکس دی خو د چا دا همت نشو کېدی. تاسو به کتل چې دلته به په مین جیټ روډ باندې د ګندونو ډیران دلته مخامخ به پراته اوس تاسو دفتر سره پورې غاړه تاڼې سره دلته د چا دا همت نشو کېدی چې دا چا اوچت کړی وي. نن موږ د هغې دپاره یو جامع پالیسي WCSP راوسته او هغه تاسو وګورئ تر دې پورې چې کوم په ټول ښار کې الحمدلله ښه ټیک ټاک روډونه تقریبا فاینل شو دي. ټول ښار کې روډونه فاینل دي. بالکل ټیک شو جي. کینال روډ فاینل شو او بیا د هغې صفایي تر دې پورې چې د شپې د منځکل بعد نیم پکې داسې دغه شي چې تر پنځلو پورې روډونو باندې کار کېږي. د شپې کار کېږي ټوله شپه صفایي نه کېږي مشینري لګیا وي ښه ټیک ټاک. خو زه دا وایم چې آیا دا دومره مسلې چې دا 20 کالو کمې دي نو دا پاسبل ده چې په 15 کالو کې ختم شي. حاجي صاحب د پېښور ښار دا د صوبې دارالخلافه دا دلته خلکو ته صفا اوبه نه ملاویږي. دې لپاره مونږ تاسو ګورئ تاسو ګورئ چوکیاتګار وګورئ ګنټهګر وګورئ اندر شهر صرافه بازار وګورئ دا ټول تجاوزات مو ختم کړه. روډونه مولا کلاو کړه سایډونه مولا پاک کړه پایپ لاینونه هم ټول د کم چې د 40 کالو وو د 82 د 80 هغه ټایم هغه پایپ لاین موږ له ټول چینج کړه. ظاهره خبره یو نیمه پکې ضرور پاتې شي دا نه چې ټول کار موږ په 15 کاله کې بس موږ سره د الدین چراغ او بس تلې مرته ورته کړو او بس ټولې مسلې حل شوې. نه حل داسې نه دی پاتې دي. خو مونږ الحمدلله دا دعوې سره وایو چې مونږ د 15 کاله کارکردګي ده چې کم ډپارټمنټ باندې مونږ سره کم یو ورور کم یو پارټي کم یو نیشن هغه کینی نو مونږ هغې باندې 15 کاله. ارباب صاحب دې خبرې سره څومره اتفاق کوي چې یاره دا خو دهشتګردي وه په هغه وخت کې کار ته نه دي پرېښودل. ارباب صاحب زما دې خبرې سره څومره دهشتګردي دې باره کې ما سره څومره اتفاق کوي چې زما پکې د لا منسټر سینیئر لا منسټر صاحب پکې لاړو بل ملګری پکې زموږ لاړو بل پکې لاړو ما باندې دماکې شوي دي. تاسو ته پته ده موږ هم چا پکې لار نه یو پرېښي. خو موږ دا یو خبره ده چې موږ په الله باندې توکل کوو. موږ دا کار نه کوو چې موږ باندې دماکه وشو एकदम بیا هلیکاپټر کې نه کینو نه موږ بار تختو. موږ دا ایمان دی موږ به دلته کې ناست یو ما باندې دماکه شوې ده بالکل په 1 منټ کې بچې هم ټول رپورټس وګورئ تاسو او اکه ځي کې زه ولاړو او پاغه مې فیس کړی د شپې تر 3 بجو پورې ما فیس کړی ده او چې بیا مې رامنې ټرای شوې ده مې رور کلمه مې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مسلمان چې نه مري او شاید او چې مسلمان ډېر ادنا مسلمان چې شهادت نه غواړي. نو زه دا وایم چې دې نه یاري نه دی پکار چې زه د دهشتګردۍ د یو اف او د یو اواز او د ډز د لاسه چې کوم دی نو خپله صوبه یا عوام پرېږدم. دا بالکل ممکنه نه ده د مسلمان دپاره چا به پرېږدي. نو موږ هم دا دهشتګري فیس کړې ده او موږ په دې دهشتګردۍ کې د نن دننه کار کړی دی. او بله شپه نن 10 ورځې مخکې تاسو زموږ رپورټ وګورئ زه او وزیر اعلی صاحب او یو بل زموږ مرګلی MPA زرګل خان موږ په 3 کس باندې دا ټول ښار چاڼ کړی دی. ولې ما ته نشته خطره وزیر اعلی صاحب ته نشته بل ملګري نه ټولو ته شته. خو دا خطرې به مونږه چې کله ځان وقف کړو د الله بندیانو دپاره د قوم دپاره نو بیا به دا خطرې ختمو شاته به نه ګورو. زما ورور خبره وکړه ارباب صاحب چې دوی بار نه ډاکټران راوسته څومره خوشحالۍ خبر ده چې مونږ وله تنخوا زیاته کړه هغې راله د بار نه راغله او خپل دلته لګیا دی کلینیک کوي. نن د روژې نه 2 ورځې اګاهو زه لاړم په کم 4 بجې او د چست یو ډاکټر صاحب ناستو نو ما هغه چوکیدار نه تپوس کو دا څوک دی او زه په خپل لاین کې ولاړم ورسره کېناستم بیا ما ورته چې ما ته داسې درد فیل شو ما ته ایکسرې راوړه ایکسرې مې وخوړه او په کم 4 بجې هم ناست و. دوی نه دا تپوس کوي چې په 10 بجې ستاسو په دور کې ډاکټر و او بیا سپیشلیسټ و او بیا داسې ډاکټر زما خیال دی ډاکټر جمشید و چې ناست او دا زه په ریکارډ هم چې او دا وګورئ دوی به پوره ټایم 6 بجو پورې ښه ټیک ټاک ډیوټیانې کوي
او ښه کار کوي میډیسن ملاویږي او یو شی ملاویږي غریب سړي ته نو زه دا وایم چې بدلون مونږه راوستو نو مونږ 9.5 ډاکټران هم برتي کړو دوی ولې نه برتي کول مونږه 16,000 پیرامیډیکل سټاف برتي کړو دوی ولې نه برتي کول دې ته پته نه وه یا مونږ چې 52,000 ټیچر برتي کړو دې ته پته نه وه کنه دی پلان همدغه څنګه چې زما رور نوم ما نه هېر شو اسماعیل صاحب چې خبره وکړه همدا وي چې په خپلو نیشن باندې به چې کوم دی قوم باندې به تاسو خرچه کوئ انویسټمنټ به کوئ او قوم به مضبوطوئ ادارې به مضبوطوئ څنګه هغوی د پولیس اعتراف وکړو یو اسپایي یو کانسټیبل یو ایس ایچ او یو حلدار زه نشم بدلولی ارباب صاحب وایي چې بدلون راغلی دی په صحت په شعبه کې هم راغلی دی اوبه هم خلکو ته هغه چې ما د 1982 پایپ لاین دا بدل که دی ته وړاندې د چا پام نو کاشف خان اول به زه لږ د دوی د هغه خبرې جواب ورکړم چې دوی کوم د هلیکاپټر خبره وکړه چې د ولس د پرېښودو خبره وکړه نو زه نن دا وایم چې داسې دلته کې د دوی خپل قاید باندې دا نظر نه کوي چې د هغه بچي او د هغه کورودان یا په پاکستان کې نه اوسېږي هغه به بهر اوسېږي تاسو پرېښول هغه بچي او کورودان هغه مسلمانه شو تاسو کافره ده کافره هغه مو تختول نو ډیټیل کې زه نه ځم ځکه چې غیر اخلاقي خبرې به زه نه کوم او بل داسې جنسي داسې راغلي دي چې کله دوی ته تھریټ الرټ راغلی دي نو دوی قاید هغه جنسو ته نه دی راغلی دا غلطه خبره بل یو خیرباب صاحب خبره کوم چې یو جلسه وخایه هسپتالونو خبرې کوي نو زمونږ په دور کې دلته په ال آر ایچ کې چې کوم نوی هسپتال جوړ شوی دی کیجوالټۍ سره هلته کې کوم نوي واډونه جوړ شوي دي هغې کې خلک برتي شو په خیبر هسپتال کې مونږ نوی 500 بیډ هسپتال جوړ کړی دی په 15 کالو کې دوی فنکشنل نه کو په هغې کې دوی خلکو برتي کول او اوس هم هغه تاسو ټول په نیمه کې پرېښو مونږ کمپلیټ کړه هغه مکمل مونږ کړه د هغې ته فنډز مخکې ریلیز شوي نه یو روپۍ هم نه وشوي کینال روډز خبره وشوه کینال روډز ته فنډ زمونږ د حیدر خان په وخت کې ریلیز شوي چیلنج کوم دا غلطه خبره دا چیلنج کوم جی یو روپۍ نه ده ورته ریلیز شوي دا زه چیلنج کوم زما خیال دی که په خپل زمونږ خو د ګاونډ کې د دفتر سره شاته کینال روډ دی د هغې خو دومره بد حال دی ټول جوړ شوی یو ټوکر دلته پاتې ده دوی د پېښور د ترقۍ خبره وکړه نو پېښور ترقۍ خو دا پته لګي چې ستاسو پروګرام نه 10 بجې د کور نه روان شوی یم او په کم 12 راورسېدم 2 غنټې زما تېرې شوې او بیا په روژه کې چې خلک تېروي په دې حال باندې حاجي صاحب وایي صفایي هم کېږي د شپې هم ګرځي او د مشینري روانه ده کار شروع دی ارباب صاحب ډسټرب شوي ارباب صاحب مزاج هم دی کنه تاسو په دې پروګرام کې ما یو ځل مخکې حاجي صاحب سره دا پروګرام کړی چې بي آر ټي دی کله شروع کوله او ما حاجي صاحب دلته تاسو پروګرام کې ناست ما چیلنج کړی چې حاجي صاحب دا بي آر ټي تاسو نشئ کمپلیټ کولی تاسو باید یو فیز افتتاح کوئ نن هم د وزیر اعلی صاحب کوشش دی چې د یو او زه یو انکشاف نن دلته بیا کوم که خیري چې بیا که خیري مونږ تاسو راوغواړئ نو بیا به زمو د حاجي صاحب موقف دانی چې نن د حاجي صاحب کم دی او هغه پروګرام انتظار به زه کوم نه حاجي صاحب موقف به بدلېږي د حاجي صاحب په رنګ د ډېرو موقف به بدلېږي نه به بدلېږي لږ هغه وخت انتظار کوم په بي آر ټي باندې به بدلېږي چې نن کوم موقف د پولیټیکل موقف دی اخلي نو بیا به زه دا یو ریکویسټ کوم چې بیا موږ راوغواړئ زه دا په چیلنج ویم چې د دې صوبې بجټ کې کومه اضافه د اے ان پي په وخت کې شوې ده هغه د 18 ترمیم په شکل کې د ان اف سی ایوارډ په شکل کې تقریبا 15% د پی ټی آی صرف دا عادت دی چې صرف تشې خبرې کوي په عمل کې د دې صوبې دینه بعد چې کله د حکومت تیر شي او بیا د اعتصاب ته کومه تاله دی چولې ده چې نن د دوی د چیف منسټر خلاف کوم انکوایریز شروع دي د دوی د جهانګیر ترین خلاف د ماینز کوم انکوایري شروع دي او چې کوم جرنیل صاحب دوی پسه لیږلې دي جهانګیر ترین صاحب نه ماین اغستې دي انکوایریز شروع کیږي نن که نیب ادارې دي او که نن د اعتصاب ادارې دي که نن دوی خاموش دي که په هره وجه خاموش دي سبا له به دا وجې نه وي چې کله دوی د خپل فایلونه کولو کړي نو بیا به مونږ ووایو چې د ملک سره د وطن سره د قوم سره کم زیاتې شوی حاجي صاحب اسماعیل صاحب په خپلو خبرو کې دا هم ووایي چې احتساب عدالت هغه غیر فعال دی اکنامک زون ډیولپمنټ بورډ چې کوم دغه دی بورډ دی هغې کې افسران د بل ځای نه راوستي شوي او هغه افسران راوستي شوي چې هغه هلته نیب زده دي دغه شان د بورډ اف انویسټمنټ خبره ده هغه غیر فعال دی نه کارخانې ولګېدې نه د خلکو ته د روزګار مواقع میلاو شوي او چې څومره افسران راغلي یا خو استعفاګانې ورکوي ځي تښتي او یا صوبایي حکومت د هغې خلاف کیسونه جوړوي داسې ده جي چې په هتار کې نوی زون جوړ شو کمپلیټ شو جی ټیک شو دا اکنامک زون چې کوم
بورډ اف انویسټمنټ او دا هم هغوی کارکردګي ده د هغې نه علاوه چې دی کم افسران بي آی ټي نه تاسو وایي چې هغوی ځي که نه جي هغوی په خپل کار کې په هغه خپل ډیوټۍ کې غفلت کړی دی په خپله باندې تلي مو خو ورته وایي چې کار به کوئ تاسو ها مرات ورکړي دي فیسلټي شته تکلیف ورته نشته خو چې دی خپل پروګرس نشي ویستی موږ دلته بیا څه کوو ظاهره خبره بیا به ځي بیا به ځي چې ټرنې ورتېر شو ریسپانس بله خبره دا ده چې 15 جی چیف سیکرټري صاحب دلته کې نه پاتې کیږي 3 چیف سیکرټریان تاسو بدل کړه او یو چیف سیکرټري صاحب د دې نه بدل شي هغه اوس د تحریک انصاف مرکزی رهنما دی دلته د الیکشن سیل انچارج دی ګورې جی هغه هم د ارباب صاحب مشر دی زموږ مشر دی او هغه چې کوم دی نو یو د پخوانه د هغې د فیملي موږ سره په پی ټي آی سره د هغې د مشرور خدای بخلي هم تعلق نه پی ټي آی سره خو تعلق و خو وزیر اعلی صاحب سره ونه چلېد ګورې جی دا خو نه ده که نه چې اوس مطلب دی چې یو کس وزیر اعلی صاحب سره ونه چلېدو اب پی ټي آی سره نشي چلېدی جی دا خو یعنی وزیر اعلی صاحب او پی ټي آی کې فرق شته ګورې جی دا خو ټول یو تنظیمي دا ټول انټرفیرنس کیږي ځکه یو سر وخت نه تیریږي انټرفیرنس جی په هر پارټۍ کې کیږي دا نه ده چې یوم د آیات لاندې جون نه تیری جی بالکل ډیره مننه کوو د ارباب طاهر صاحب د حاجي فضل الهي صاحب او د اسماعیل خان صاحب چې موږ ته وخت راکړ او په دغه مهمه ایشو باندې موږ سره خبرې اترې وکړې یقینا ګرانو کتونکو چې د انساني ترقۍ دپاره څنګه چې اسماعیل صاحب وایي د هغې دپاره د لانګ ټرم پالیسو ضرورت وي او که چیرې زموږ حکومتونو شارټ ټرم پالیسو په ځای باندې لانګ ټرم پالیسۍ خپلې کړې او په هغې کې بنیادي کردار ادا کړی شو دغه شان د سیاسي بنیادونو باندې اپوائنټمنټس نه کیږي نو یقینا چې بیا د ولس د ژوند بدلیدی شي اوس د پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړئ الله پامان